دا غلطي د چا ده؟ دا د بختي رحمان ضرور غلطي ده، خو دا د معاشرې غلطي ده. تاسو واورئ ښه. ډېر دي د ده غم په کوکه سخته او بسته شپې ده د خدای پاک چغې واغېږه او خدای دې زما د دروازې نه معافۍ راوله. الله پاک دې خدای دې چغې واړوي ټوټ کړي خپل کور ته او خدای دې په ما پسې څول کړي زما د کور نه دروازې نه راوله. خو خدای دې بسته شپې ده د غم کوټې ته په کور او زما د دروازې نه دې خدای پاک څول راوله. خدای دې خاورې ایرې که خاورې ایرې. ټول نه مخکې خو زه د بختي رحمان صاحب د ورور ته خبرې کوم، ته ولې دا ورور دی خلکو له ورکې چې دومره وچغئ او دومره ازار وکړي که نه. د ټول نه مخکې خو ستا دا غلطي ده. دا خپل ورور ولې دې لایفون ته کښېنې؟ ولې ته ولې په ده باندې پیسې ګټې؟ دویمه خبره دا که نه جنابو، دا معاشرې د خلکو ته زه دا خبره کوم که نه، د الله بندګانو دا خیري به قبلیږي نه. دا ما او تا چې دا خفه یو که نه، ډېر خلک خفه دی وایي پته راته نشته. ته وګوره د چا زړه خو دې ازار کړی نه دی، چا خو ته خیري نه دي کړي. ګورئ دا خیري نه دی او د چا زړه ازارول دا موږ په څه کې اډو حسابونه او تاسو ته پته ده د ټولو نه بدترین عمل دا دی. ښه الله اکبر. ګوره دا الله د مخې سره اوري، په دې په منځ کې اډو رکاوټ نه پیدا کېږي، فرشتې هم دې منځ کې نه راځي. دا بددعا نه د مظلوم بددعا دا ګوره ډایرک ځي. د الله بندګانو د داسې خیرونو ځان وساتئ. تاسو خو په ده باندې اواز وکړئ بختي او پلانې ډینګرې خوا دې خوا او لاړ شئ. دا چې دا خیري وکړي دا به کم خوا ځي؟ دا به قبلیږي نه؟ خلک خو مینې نه که نه، نو رب خو مینې که نه. دا به تاسو باندې اثر نه کوي، ستاسو په بچو به اثر نه کوي. ولې ځان تباه او برباد کوئ؟ د داسې مظلومانو نه ځان ساتئ، د الله بندګانو ځان د دوی نه ساتئ، ځان په ازار کې مه راولئ. ګورئ الله اکبر کبیره. بس دا زموږ معاشره ده یار. مظلوم خلک به کې موږ عموما تنګو، کم چې بیخي بې زبانې به کې موږ ډېر تنګو. الله اکبر. یاد ساتئ ګورئ د دې معامله کې بیا الله مخې ته کېږي. ښه د الله سره جنګ دی بس.